ماربلو دا کارخانه ترالمه چې دا خاص کر کې د مرکز سره تعلق ساتي او زمونږ د مرکز والا لګي د انتقام او سوچ او په فکر کې دي چې موږ خپل کورسای څنګه مضبوطه کو خو زمونږ د علاقې د خلکو د مشکلاتو باندې دوی ځان نه خبري نو زدا علاقه او د مدنیات تقریبا چې زمونږ 15 مېسا دا ماربل دي د دې نور غټ مدنیت شته چې په کورونو روپو دا غي مدن دي خو هغه د دې مرکز د ناقابلتیا په وجه او د تکبر په وجه باندې موږ د مشکلات را مخکې شوي دي دا ماربل او دا کارخانه چې کومي ولاړې تاسو دا گاډي هغه ته وګورئ دا مزدوران دا وګورئ دا کارخانه چې ولاړې دي دا د دې وجه څه د دې وجه دا چې ګرد ما په کارخانو خلکو ولګاو لانه موږ په خپل پیسو راوصل په دې باندې موږ کروڑونه روپۍ خرج کړلي حکومت موږ نه واغستلي اوس رامنې بیل هغه ځای ته ورسو چې دا 15 لک نه والا دا 18 لک روپو پورې بیل راځي نو هغه مطلب چې هغه بیل موږ نشو برداشت کولی د دې وجه نه مطلب چې دا کارخانې ودرېدلې نو مرکز له پکاره چې دې باندې نظر ثاني وکړي زمونږ مطلب چې وزیر دفاع ودرېږي که زمونږ وزیر اعظم ودرېږي نو د هغوی سوچ په دې کې زمونږ خپله کورسۍ څنګه مضبوطه کړو کورسۍ به ته د دې خلکو په مدن باندې مضبوطوي دې له ترقي ورکوي ملک له ترقي ورکوي د خدای تعالی خاطر وکړئ دا جګړې پرېږدئ د څو کال نه تاسې خپله کې لیدې او دلته هم چې کوم ځای ملک هغه ځای ته ورسو چې هغه مطلب چې نو د ډوبېدو په دغه کې دی زموږ د غریبانو خلکو ته څومره مشکلات دي په یو کارخانه کې څومره مزدوران پکاري چې یو کارخانه ودرېږي نو کارخانې مزدوران بېروزګاره شي فخره کې مزدوران بېروزګاره شي ترانسپورټ بېروزګاره شي د دې نه چې کوم ماربل وځي هغه صوبو ته رواني هغه ترانسپورټ بېروزګاره شي په پنجاب کې او په سند کې او په کراچۍ ته چې کوم ماربل ځي هلته چې کوم مزدوران کوي په ولډینګونو کې په دغه کم کار کوي هغه کارونه غون ودرېدل د دې لپاره تاسو مهرباني وکړئ تاسو دا درخواست کوم چې دې باندې لږ سوچ وکړئ په دې نظر ثاني وکړئ که تاسو مدنیت غواړئ خلک بېروزګاري ختمول غواړئ زه تاسو له دا مشوره در کوم چې دا بیلونه هم ختم کړئ دا بیلونه هم راکوز کړئ دا راولئ 2 لک او 3 لک چې زموږ په کنټرول کې چې دومره بیل راشي دا به موږ د کوم ځای نه ورکوو دا تاسو زما طرف نه دا درخواست دی چې زه دا غواړم چې دا را کم شي د جګړو نه څه نه جوړېږي د ملک د ترقۍ دپاره سوچ وکړئ د دې دپاره مشورې وکړئ د دې دپاره میټینګونه وکړئ بجلی دپاره مې ویل زموږ د مهرباني وکړم دا بیل را کم کړه تا چې په جګړو باندې خپله کې که نه نو موږ د بیلونو را کم کې مطلب لک دوه کې تاسو 18 والا 15 لک پورې بیل دی دا موږ نشو برداشت کولی او خبرې دغه ډېرې وکړلې د ماربلو په باره باندې مې خبرې وکړې خاص کار کې دا مطالبه زما د مرکز نه ده چې موږ تاسې و دې خبرې ته مجبوروئ چې موږ مطلب چې په روډونو کې ودرېږو او بیا تاسې نه د روډ په ذریعه باندې مطلب چې تاسې نه مطالبه کوو او نو داسې کار وکړئ چې موږ ته د بجلي را پرېږدئ موږ ته د بجلي دغه کم کوي بیلونه چې څو پورې دا بیلونه کم شوي نه نو دا مسایل زموږ نه ختمېږي بېروزګاري زیاته شوه غربت زیات شو هر قسم مشکلات موږ ته جوړ دي نو دا او د دې خاص کر کې د دې تعلق ته مرکز سره دی نو دا بجلی مو باندې مرکز ګرانه کړې ده موږ باندې صوبې حکومت نه ده ګرانه کړې موږ د مرکز نه برزو دا مطالبه کوو چې دا د مطلب چې موږ ته دغه شي دا بجلی بیل دې موږ ته بالکل کم شي دا زموږ مطالبه ده نو موږ روډونو ته مو مجبوروو چې موږ روډونو ته راوځو په روډونو کې تاسې نه خپلې مطالبې کوو نه غواړو لاز موږ ته دارې مخکې به زموږ بیل راتلو صرف 6 لکه 7 لکه 8 پورې به راتلو د هغې نه एकदम بیل ورسېدو 18 لکه روپو ته نو دغې د وجې زموږ دا کارخانې متاثره شوي دي ولاړې دي مزدوران هم په کورونو ناستې دي دلته لوډینګونو والا دي هغه هم دغه حساب په کاله ناستې نو بس دغه مطالبه ده زموږ چې موږ ته را بیلونه کم شي بیل راته کم شي نو زموږ کارونه به واپس روان شي